زما په وړاندې زما د 15 کالو بچي ما نه راخ کو هغه ما پسې چغې والې او هغه بچی چې اوس هم تاسو وګورئ د هغه د خپې داسې دي مګر ما خو بیا هم ستا د دین چې کوم دی جنډه پرېوتو ته نه ده پرېښودې ما خو بیا هم ستا لمن راټینګه کړې ده یا رسول الله دی ما ته چې کوم دی د جیل په د هغې الفاظ دي دا ما په دې غوږونو باندې اورېدلي دي چې دی ما ته د جیل په دې دروازه کې قرآن کیدي او راته وایي چې راشه دی د پاسه خپه کېده او بهر ته وځه نو آزاد دی وایي زه ورته وایم چې مونږ د قرآن له په سینه کې ځای ورکړی دی دا خو شپږ اتیا کاله قید دی چې په زرګونو کلونه قید شي بیا به هم زه په دې قرآن خپه کېندم دې له مونږ خپله سینه کې ځای ورکړی دی سبحان الله یا رسول الله ما خو بیا هم ستا د دین جنډه ښکته کېدو ته نه ده پرېښې زه خو بیا هم ستا په لمن پورې چې کوم دی ما ځان تړلی دی نو یا رسول الله که تاسو جاړئ ستاسو مبارکو سترګو مبارکو کې اوښکې وي نو دا اوښکې به ما ختمه کړي دا به زه برداشت نه کم لہذا هر څه برداشت کوم د دې هر ظلم برداشت کوم خو ستاسو په دې سترګو مبارکو کې خو اوښکې نشم برداشت کولی وي زما جانان ما ته د اوښکو په هغه لړۍ کې وفرمایل چې عافیه ما د خپل امت بې حسي جړی زما دا اوښکې زما د امت د وجې نه دي دا زما امت دومره بې حسه شو دا دومره بې بسه شو چې په زرګونو دي په کروڑونو دي په اربونو دي هر اسلحه شته هر یو طاقت شته بهترین فوجونه شته هر یو څیز شته د خپل خور او د خپل لور تپوس قدر هم نشي کولی بس که عزتمندو د دې بې حسه نه ځان بهر ته راوباسئ تر کومې به د دې ذلیلانو چې چا د خپل قوم سوداګانې وکړې موږ به د دې دپاره چغې وهو په دې جرم کې به ورسره ځان شریکو په ایمان درته وایم دغه مرد کلندر یو سړی و یو شخصیت و په خپو باندې معذور و ویل چیر نه بغیر ګرځېدی نه شو خو چې ایماني غیرت او طاقت او پکې بار شی د دې غلامۍ نه خپل چې کم دی څوکی د دې غلامي چې دا د دې بې یقینۍ نه دا بې یقیني چې دا د غلامۍ نه بدتر ده چې زه خو سم نشم کولی ما سره لاس کې څه دي ته هر څه کولی شي ولې نشي کولی خو ته میدان ته خو په دغې توکل باندې راوځه یوازې یو شخصیت و په ایمان راته ووایه د دنیا نقشه یې بدله کړه که بدله یې نه کړه د دې قوم مزاج یې بدل کړه که بدل یې نه کړه یو کس یو په خپو باندې معذور و مګر د قوم مزاج یې بدل کړه نن هغه قوم چې هغې به چې کوم دی معمولي هم داسې خبره راغله هغه به تتر بتر شو نن یې سینې د حضور د دین دپاره ګولو ته نیولي او دا عزتمندو تاریخ جوړیږي نو راځئ چې مونږ دا عزم وکړو چې مونږ به انشاءالله د دې قرآن د نافذ کولو دپاره د لبیک سره انشاءالله کلکه ملګرتیا کوو او دا درته زه دې وجې نه نه وایم چې زما د جماعت سره تعلق دی زما چې تعلق جوړ شوی دی الحمدلله په دې بنیاد باندې جوړ شوی دی مونږ ته ضرورت نه و د داسې څیزونو چې مونږ به دا ویلې وې خلک دا خبرې کوي دا سیاست او دا لوبې کوي خو د څه دپاره به کوي عزت به یې پکاري مخکې وروستو به الحمدلله د حضور د قدم د خاورو د خاطر هغه الله مونږ لاس هم راکړی د حضور د قدم څوک به د یو سیاستدان لاس نه ښکلی مګر مونږ له خلک ښکلی خو د حضور په نوم باندې ښکلی پوهېږه دې باندې نو په دغه نوم چې عزت میلاویږي بیا مونږ دا نه وایو چې په دې نوم ورته هتکړۍ واچولی شوې نو بس خبره ختمه شوه نه بیا مونږ وایو چې په دغې نوم باندې خلک هم ښکلی او په دغه نوم دې ورته هتکړۍ هم واچولی شي پروا نشته د حضور طرف نه خو چې کوم دی مهربانۍ هر وخت دی کله کله تکلیف دی او تکلیف هم هغه نه دی نه زمونږ بچي زمونږ په وړاندې ټوکړې ټوکړې شو نه زمونږ راشه اسلافو چې کوم تکلیفونه تیر کړي مونږ تصور هم نشو کولی کفایت الله کافي د 85 سال په عمر کې په وجود باندې اسرې ګرځي ګرم اسرې انګریز په والا ګرم اسرې ږدي او بیا والا په هغې زخمونو باندې مرچکې دوړی او بیا په سبا لی ورته د 500 پړې تیار کړی دی او دا مبارک چې سبا راځي انګریزان تماشه کوي چې نن به زمونږ نه څه غواړي نن به دې زمونږ نه مافیانې غواړي هغه مبارک چې په سبا را روان دی د پهلوانۍ په انداز کې د الله سے داسې کړي دی را روان دی اور فی البدی فرمائی کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا انگریزان تاسو بم ختم شے استاسو دغه بادشاہ بم ختم شي مگر زما د جانان چرچے به تر قیامت پوری څوارلس نیم سوه کاله پس بم واړه واړه ناستي د ساتال په جماعت کې به ناستې او زما د جانان چرچے به کوي زما د محبوب نوم به اخلي زما د جانان په نوم اورېدو باندې به څوارلس نیم سوه کاله پس هم په لاهور مسجد رحمت للعالمین کې خلک خپلې سینې ګولو ته پیش کوي همدارنګې وزیرآباد کې به ځان د ګولو باران کې د تاجدار ختم نبوت زنده باد نعره وی څوارلس نیم سوه کاله پس بم زما د جانان ذکر وي د خپو مبارکو په خاورو به هم نوجوانان خپل ځانونه قربانوي او ستا به نوم او نشان هم ختم شوي
دا عزت مند صدی دا حضور علیہ السلام دا دین برکت تے بیا نو چکل یودا سے پلیٹ فارم ملاو شو نو پکار دادا کدا سوی کستاسو ذہن کے داوی چنا دام یو رسمی شے دے او دا دین سخپل اغراض و مقاصد بھئی خبیا رہا تا کینے واضح ہے کہہ رہا تا چاول زپر ایک دم بیا بتاسو تا ہوئے او کنا تاسو منع دا چی آو بغیر دس مفادات و ندوی دا حضور دا دین دا پارا میدان کی دین و بیا حق لرم چی مون صرف نر باندے ادرے نور دا خبر دا زینون نا ای جہت بیک دیگر پہ وسطہ مجلال اللہ یو پیدا کرے دا یاوی دا خپل جانان دا پارا پیدا کرے سیاست و شریعت حقیقت کے دوار یو دی سیاست و شریعت حقیقت کے دوار یو دی رسیدل پا دے راز حقانی مسلمان یو دے او پسینہ کے چلے یو زڑا پیدا کرے یو مولا دے دا محمد امین پا زڑ کے زکا کھولے جانان یو دے رضا عزت مندو چھ نن کم از کم مونگ دا عظمو کو چھ مونگ با دا حضور دا دین دا پارا پنہ روانے میدان کو دری پلا دا دے قوم دا بدلون دا خپل حالت دا بدلے دو کوشش نہیں کرے انشاءاللہ دا کوشش پا مونگا کھو بیمار غم خرب مسیحہ چھوڑ کر مونگ نشو دلے بل طرف تا لار انشاءاللہ ہم دا رکبات پیش کو تا اس یقینو کہ زمان دا ماسپخین رہتے ہو لری اصلاح صدا حضرین اللہ پاک عظیم اور بے دربار کی قبول و منظور کی کم گلونو بچو ختم نہ دی او کارا ہے گا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے لبیک یا رسول اللہ 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 سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا آیا آیا دین 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبیان منصب نبیان گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا